نکاحونه آسان کې زنا به ختم شي، او که نکاحونه ګران وي څوک یې نشي کولی نو زنا به عامه شي. نن سبا چې بېحیي عامه شوه، فحاشي عامه شوه، زنا عامه شوه، د هغې یو غټ سبب دان دی چې خلکو مهرونه اوچت کړل. ډېرې سونې پکې کېږدي او څوک یې کوی نشي. څوک چې د خپلې خور لور رشته کوي چې د ډېرې د سونې ډیمانډونه دې نه کوي، دغه سونه څوک نشي کولی. نن سبا خلک په مهر کې ډېره سونه کېږدي. دې وجې نه ډېر ځوانان داسې دي چې هغه بغیر د نکاحه ګرځي، ځکه نکاح کوی نشي، سونه دی ډېره ګرانه، هېڅوک یې نشي کولی. او ډېرې جینکې هم په کور ناستې دي ځکه چې د هغې پلار یا د هغې ورور د ډېرې سونې ډیمانډ کوي او ډېره سونه څوک کوی نشي. نو هلته جینکې هم په کور زړې شول، دلته هلکان هم زړه شول. او څوک چې بغیر نکاحه زندګي کوي هغې نه خامخا ګناهونه کېږي. نو دوی سره په ګناهونو کې د دې مور پلار شریک دي، د دې وروڼه شریک دي چې دومره زیات دې سونې ډیمانډونه کوي. شریعت ته دا وایي چې خور لور دې رالویه شوله، ښځې ورته میلوېدل فوراً یې ورکوه. نن سبا په مهر کې زیاته سونه کېدول دا یو پوزیشن جوړ شوی دی. خلک ورباندې فخر کوي چې زما خور لور ته ما دومره سونه کېدوله په مهر کې. نکاحونه آسان کې زنا به ختمه شي، او که نکاحونه ګران وي څوک یې نشي کولی نو زنا به عامه شي. نن سبا چې بېحیي عامه شوه، فحاشي عامه شوه، زنا عامه شوه، د هغې یو غټ سبب دان دی چې خلکو مهرونه اوچت کړل. ډېرې سونې پکې کېږدي او څوک یې کوی نشي.